دلے دے دا مذہب دا سے قوی و مضبوط تے چی حیران بشی گورا دا دنیا طول معاندین و حاسدین چی را جمع کی او حنفیت غر تے او در ہے یقینو کہ یو شگتی لے کی تر اوسا پوری تین دلارے کری سمرا غوبانی جو کرے دا دمرا خواری ما صدا پارا کرے زمان مناظرہ و پا شل رکاتو پا تخبئی کے علتا زمان یو مولای راتین کڑا و چا ترکات تراوی دیو غریب دی ٹول علماء پا سگر زیدلو خلقو ارتوی چی نا دی کہ زمان سر یو روایت تے و غم کمزور ہے دی او دا صحابہ و اقوال خودی منینا نما پا سراغ ما ارتوی قسم دے کہ ما مسئلہ کتلی مسئلہ میں نہ کتلی و چونکہ دا زمان دا مسلک او دا مذہب مسئلہ دا بس صحیح دا مناظرہ و سرکی دا بیا میں مولی سے اب دعا ہفتے ورطا مطالعہ ہوکر دا سے مطالعہ میں نہ کریں شپا و رس کے میں 2 ساعت خوب نہ کریں استرگی میں دا سے پرسی دلے صحیح خواری میں ورطا ہوکر و بیا مناظری تورغلو اس قصر روانہ دخا دا مشرکانو دا رسول اللہ مبارک اقس کار ما سرکاو یو کس راولے گا چی تاو سنگ مناظری تزائیں آغوی دا سعودی نا ساڑے راوختے ہیں ماویش سعودی نا خودیر زبردست کاری کھڑے زکا چی دا حدیثم پارا بای کی دی او سعودی والا خبارا بیوائی بس منگ تا کار آسانش خی اکڑا چی دے راوست بل راغے چی پنجابے راوستے اردو وی او تخو افغانے تالخ اردو ندرزی ماوی اردو والا سڑے میں راوستے دو گورا را سر ناستے میں کار سمش بل راغے چی مزا مزا میں ولی وی فارسیوان راوستے ما ورطوی فارسیوان منگ سرشتا بے غمشا سامانون ہم طول اللہ پیدا کری بیا راغے چی مناظرے زیتا مزمائی ولی بیا غوی در تلارا کے ناستی او ولی دے ماوی دا وشتل دا دوی کار ندے و ملکول دا دا اللہ تعالیٰ کار دے تاسو خپل خالق و مالک ندے پیجن دلے ولی ماوی دا دنیا دا دوی دا خو زمانگ دا رب دا 2 بجے مراسر ٹیمی خیدے دا مناظرے 2 بجے بزدی جماعت کے ناستے کراغ لے دیر خدا کنی دا سی خبری بواو رئی چی مذہب در نکی زر رازائی با 2 بجے ورولو خواہ اللہ تعالیٰ نصرت وکانا رشتہ منگ لک نپرو اور پردے کلو و جماعت تورولو جماعت کیس سوک نو او دیر آغری و خواتا یو اجرا و آغی کی ناستو اللہ تعالیٰ پزرونو کے روب واچو غیرت دیر خشید پا مذہب و پا اسلام غیرت کاوئی طول عمر با اللہ دا سر مل گرئی زمان خو پاکی دا دنیا فیدہ نوا یو کسی جماعت تراغے او ما تقریر کاؤں خبری خواندی ورنک پا طبیعت برابر نش یو کور تا غلا وڑی دلو خواہ طول سامانون تی او تختوان ایش شے پاتے نش بیا با دا غل دا شپی راغ غوگ بیونی و چه دا خز و میرش دے دا خپل منزون کی سوئی کم سامان پاتے دے دی پی پوشو اخز یو لڑم راونی و دا جام لاندے پٹک دوانا یو بل سروئی چی دی غل خطول سامان یوڑا یو دا سروزر و گوتما پاتے دا او غمی دا دا جام لاندی خدا غل دا سا معلومات تے چی دا جام لاندی با گتمائی علتے او تا لڑمی خیر غل دی تیارہ کرا روان دے او جامی جکا او چی لڑمی راونی و بس آگا چی دے ورطا ٹک وارکا ورطوی پا گتا دی برابر نشو لگا چی نو دیم زمان بیان دا دی پا طبیعت برابر نشو با دا جماعت نا او تختے دا اوغا مباحثہ مو گٹل الحمدللہ بیا اغا جماعت امام چھو غریب اغا بیا شہید کم
او قاتلان هم دي کنه. د جماعت امام چو چې تاولې دا دومره جاخه جوړه کړه او خلک دې راوست هغې بیا لاره کې شهید د لغمان. نو مقصد مې دا دی چې غیرت ښه شی دی. ښه پوه شوې؟ دې سره ما ډېره خواري کړې ده. ښه دغسې پروګرام به درته بل ځای کې پیدا نه شي. علما خو الحمدلله ډېر دی او الله دې نور هم ډېر کړي او موږ د هغوی د پښو ګر ته نه شو رسېدلی. د علم دعوه نه کوو خو تعبیر چې دی دا د ډېر وخت تېرېدلو سره مو ښه تعبیر زده کړی دا به درته بیا پیدا نه شي. راځئ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دا سورة آل عمران اتلسم رکو شروع کی. ربط د ما قبل سردا ده مخ کی رکو کی او دی رکو دواړو کی بیان د اوصاف د مؤمنان او بیان د باقی حصے د غزوه احد. موضوع د دې رکو بیان د اوصاف د مجاهدینو او بیان د مذمت د بخل او د بخلاو. خلاصه د دې رکو بیان د خصوصیت الانبیاء او حصر د مالکیت فذات د الله تعالی کی. الذین استجابوا لله والرسول د دې آیت متعلق چې دا د چا متعلق نازل دی دې کې دوه قول دي. ښه یو قول د محمد ابن اسحاق لوی مورخ هغه وایي د دې آیاتونو تعلق چې دی د غزوة حمراء الاسد سره دی. دویم قول د امام مجاهد رحمه الله دی هغه وایي د دې آیاتونو تعلق د بدر صغرا سره دی. غزوة بدر صغرا او غزوة حمراء الاسد دا دواړه په حدیث باندې ثابت دي. ښه نو څوک چې د حدیثونو منکري نو دا آیاتونه په هغوی رد دی چې د دې آیاتونو د کمې غزا سره تعلق دی او په حدیث باندې ثابت دی. نو چې حدیث ونه منئ دا آیاتونه به څنګه لګئ؟ دا خو بغیر د دین نه کیږي. نو اصل کې غزاګانې درې دي. ښه چې خل د نرا نشي. یو ته غزا د احد وایو دا په دریم کال د هجرت. دویم ته غزا د حمراء الاسد وایو دا د احد په سار باندې وه. د احد غزا ختم شوې ده د خالی په ورځ. او دا دویمه غزا د حمراء الاسد دا د یک شنبې په ورځ بیا شروع شوې. دریم نمبر غزا بدر الصغرا ده دا بیا یو کال بعد
یو کال بعد حمراء الاسد قصه درته کوم. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احد د غزا نه فارغ شو، ډېر سخت امتحان په دیو چې اویا صحابه کرام پکې شهیدان شوي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نږدې او قدردان تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پکې شهید شو. دا غټ غم دی ګوره. او بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غوندې مهربانه پیغمبر چې امت ورته د بچیو نم ګران دی. د چا چې بچی مړ شي څومره غمجني، او چې بیا مړ شي او بیا د ټولو نه نږدې تره وفات شي، ډېره ګرانه خبره. یو قصه کولی او یو په دې دغه باندې فکر کولی. درېیمه دا ده چې مرګونه دوه قسمه دي که نه، یو اسانه مرګ او بل په ظلم. دې صحابه کرامو سره دې کافرانو ډېر زیاتی کړی، غوږونه یې ترې پرې کړی او سترګې ترې ویستلې او پوز او شونډې ترې پرې کړی، سینې ورته خلاصې کړی. حمزه رضی الله تعالی عنہ سینه مبارک شکولی وه او هندي د هغې زړه راویستلی و او په هغې باندې خولې لګولی وې. نو داسې ظلم باندې چې څوک شهید شي دا سړي ته ډېر زور ورکوي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډېر انتهایی خفا او غمجن. باقي صحابه ډېر زخمیانو او د زخمونو نه یې وینې روانې. کله چې د یکشنبې په شپه باندې خپل کور مبارک ته راغی، نو د اوس او خزرج د یو خبرې نه خبر شو. خبره دا وه چې ابو سفیان په لاره کې یو خبره وکړه چې هسې موږ د دې میدان نه راووتو، دا خو مو ژوندي ډېر خلک پرېښود، دا مو چې ټول ختم کړي وی نو صحیح به وه، او راځئ چې ځو چې ټول ختم کړو. دوی کې یو سړی و صفوان ابن امیه نوم، هغه ورته وی ابو سفیانه خبره ته صحیح نه کوې. دا صحابه کرام او رسول الله مبارک دی غمجن کړم او ډېر دی ودردول. قسم دی که ورغلی بیا که نه سم درته غصه دي. کم صحابه چې مدینه منوره کې پاتې دي اب هم روزي او داسې جنگ به در سره وکړي. اوس خو هغوی شهیدان دي او زخمیان دي، بیا به د خپل حال وګورې، ختم به دي کې ګوره، ځکه چې غصه دي او دې وخت کې بیا ورځي. دې خبرې نه دا اوس او خزرج خبر شو چې ابو سفیان بیا اراده کړی. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کور مبارک کې و او مولوی صاحب ټوله شپه سردارانو د اوس او د خزرجو د نبی علیه صلات وسلام چوکیداري وکړه چې د شپې حمله ونه کړي. یک شنبې په ورځ چې رسول الله مبارک د کور نه راووت، دوی ورته دا قصه وکړه چې قربان دغسې خطره ده، داسې خطره ده. وی ښه نو رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابه کرام را جمع کړ، ویلی ورزور پسی او حضور اعلان وکړه
هغه څوک به ما سره په دې جنگ کې شریکېږي چې پرون په احد کې شریک شوي وو. څوک چې مدینه منوره کې پاتې دي نو بس هغه به نه شریکېږي. بس اعلان یې وکړ. اخو نران صحابه کرامو، یو صحابي دی اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی، بدن مبارک باندې 9 زخمونو او لګیاو خپل بدن دوا کوله چې د حضور اعلان یې واورېده، دوا موای اخو وغورځوله او د بدن نه وینې روانې دي او را منډه کړه. بنو سلمه قبیلینا 40 نفر صحابه کرام را منډه کړه. یو پکې ابو طفیل ابن نعمان، بدن مبارک باندې 14 زخمونو. خراش ابن صما، بدن باندې 10 زخمونو. کعب ابن مالک، بدن باندې 14 زخمونو. او سره د دې زخمونو د وینو را روان شو. مولوی صاحب 80 صحابه کرام برابر شو. سعد ابن عباده رضی اللہ تعالی عنہ 80 اوخان را روان کړ. دې ته قربانیانې وایي. موږ او تاسو ګوره په آرام ناست یو او سبق وایو، دا په داسې تکلیفونو راغلی دی. ګوره هغه 80 اوخان را روان کړ. قربان دا به هلته لالو روان شو د مدینې منورې نه چې ذوالحلیفې ته ځې، کوم ځای کې چې میقات نو چپ لاس طرف ته لاره تاو شوې ده. 8 میله اخوا یو ځای دی، هغې ته حمراء الاسد وایي. حمراء الاسد هغه مقام ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورسېد. د دوشنبې په ورځ یا د سې شنبې په ورځ اوښان حلال کړ. د ورځې صحابو ته وی لرګي را جمع کوئ او د شپې اورونه بل کړه. 50 کرته اور بل کړ، سو کوئی 1500 کرته اورونه بل کړ چې ګوره موږ دا دی راغلیو. او مولوی صاحب ابو سفیان او د ملګري وتښتېد. یو قافله چې دی د عبدالقیس نه را روانه وه او هغوی ته یې وویل چې صحابه زموږ نه وډار کا چې راځي او ختمی مو. وی ته به څه راکې؟ وی دا کم اوښان چې در سره دي که نه، دا به درته د بازار نه د ممیزو نه ډک کو بارونه درته. وی صحیح ده. چې صحابه کرامو ته ووی چې داسې قصه ده، رسول الله مبارک او صحابه ووی نه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. هلته مولوي صاحب بیا تجارت هم که دوی خو تښتېده. نو د آیت تعلق دا د حمراء الاسد سره دی، دا د محمد ابن اسحاق رایه ده. دویم نمبر امام مجاہد صاحب او اکرامه وایي چې د دې آیاتونو تعلق د بدر صغرا سره ده. بدر صغرا قصه دا وه کله چې ابو سفیان ته نو غاږ یې وکړ چې محمده صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو بیا د جنگ ځای بدر صغرا یې. نبی علیہ السلام وایي صحیح. کله چې کال برابر شو نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته حکم وکړ چې د ابو سفیان د وعدې وخت را نږدې دی، ځئ چې ځو. مولوی صاحب صحابه کرام روان شو. چې روان شو او هلته ابو سفیان د مکې مکرمې نه راووت سره د خپل فوج. کله چې مر زهران ته راورسېدو نو خپیمانه شو.
یاره وی دا جنگ منگ تا گٹور نخ کاری ځکه دیوا کې قحطي د هیڅ نشته مالونه به څه خوري واښه وغیره نشته موږ نه ځو خو راشه یو چل کو چل به داسې وکړو چې دا ټوله پړه به په محمد صلی الله علیه وسلم باندې واچو چې هغه رانشي بدر صغرا ته نو دا به ډېره ښایي د دې نه چې موږ مخالفت وکړو نو یو سړی را روانو نعیم ابن مسعود الاسجعي هغه ته وی چېرته ځې وی عمرې ته وی عمره به بیا وکې اوس یو کار وکړه لاړ شه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وډار که زموږ نه ورته داسې قافله راوتلې ده د دوی سره چې دی تاسو جنګ نشئ کولی نو وی چې دا کار وکړم څه به راکې وی لسو خان به درکړم یاره وی ته داسې دوکمار غوندې را به یې نه کې وی دا سهیل ابن عمر ضامن شه هغه وی په ما شو دی راغی او صحابو ته وی څه کوئ وی بدر صغرا ته ځو ابو سفیان سره مو د وعده ده وی لاړ نه شئ داسې فوجونه ورسره دی او دا دی او دا هغه وی زه خپل کار کوه هېڅ پروا یې پرې ونه کړه وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل دا لاړه بدر صغرا ته ابو سفیان خو رانغی هلته دوی تجارتونه وکړه الله تعالی ورته ډېرې ګټې نصیب کړې نو د آیت تعلق دا د بدر صغرا سره دی ذهن کې مو خبره کېناسته بیا درته د احد قصه تفصیلي کوم ښه خو دلته موږ تاسو ته ترجمه ډېره پاتې ده نو چې لږ مخکې لاړ شو الذین اللہ فرمائی خلق استجابوا للہ چې حکم منلې دی د الله تعالی والرسول د الله د پیغمبر من بعد ما پس د هغې نه اصابهم القرح چې رسېدلو دوی ته زخمونه للذین شته دی د پاره د خلکو احسنو چې نیکي کړې ده منهم له دوی نه واتقوا ځان یې ساتلی د مخالفت نه څه شی شته اجر عظیم لوی اجر الذین هغه خلق دی قال لهم الناس چې وی دوی ته خلکو دوی ته خو یو سړی ویلو که نه نعیم یا لکه د جمع اطلاق په یو کیږي ښه دا دویم ځای دی ګورې چې درته ښیم یو فنادته الملائکت یادېږي درته درېیمه سپاره کې هلته جبریل علیه السلام تی مراد دی دلته الناس جمع ده دلته تی یو سړی مراد ځکه دا د دې ټولو خبره وکنه الذین قال لهم الناس ان الناس بشک خلق د مکې مکرمه قد جمعوا لكم پتاقې سره جمع شوي دي تاسو د پاره جماعات په ډېرو ډلو فخشوهم د دوی نه ویریږئ الله فرمایي فزادهم ایمانا ایمانا تمیز دی ښه د نسبت د فعل نه هم تا او دا قانون دی نحو هم ویلې ده که نه چې تمیز کله د نسبت نه واقع شي حقیقت کې دا فاعلي ښه نو اصل کې مولوي صاحب داسې دی ښه فزاد ایمانهم بذلک القول ایمان نورم زیات شه په دغه قول وقالو وی حسبنا الله کافی دی موږ لره الله ونعم الوکیل او ډېر ښه کارونو برابرولو والا دی فانقلبوا نو بېرته راوګرځېده لاړو جنګ ونه شو بنعمت من الله په نعمت باندې د الله د طرف نه الله نعمتونه ورکړ یو نعمت داو چې لم یمسسهم سوء دوی ته تکلیفونه رسېده که نه دویم نعمت داو وفضل تجارت ملته وکړو دریم واتبعوا رضوان الله او تابعداري مکړه د الله د خوشحالولو د رضا د درې ګټې وکړې والله ذو فضل عظیم او الله تعالی خاوند لوی فضل دی الله فرمایي انما ذلکم الشیطان بېشکه صحابه دغه سړی دا شیطان فعلا
لا نوعان ځکه سړی و کنه دا شیطانو په فعل کې یخوف اولیاءه ډارای خپل دوستان چې کافران دي فلا تخافوهم د دوی نه مه ویرېږئ وخافوني زمانه ویرېږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان په حق سره ولا يحزنك الذين خفدن کی تعالی خلق یسارعون فی الكفر چې جلتی کوي په کفر کې او واقع کېږي ورزيږي په کفر کې بسرعت انهم بشک دوی چې دي لن يضر الله شيئا هرگز ضرر نشي رسولی الله تعالی ته د لږ شي بلکې ځانونو ته ضرر رسوي یرید الله الله اراده لري الله یجعل لهم حظا فی الاخره چې مقرر نه کړي د دوی لپاره هیڅ برخه په آخرت په آخرت کې د وجه د سلب توفیق نه الله به توفیق ورنکړي ولهم عذاب عظیم د دوی لپاره عذاب لوی دی د دوزخ سره سره د ثواب حرمان بم پکې ها ځکه عظیم شه ان الذين اشتروا الكفر بالایمان بشک خلق چاغسته د کفر په ایمان سره کفر واغست او ایمان فطری ورکو مخکې مې درته خبره کړې لا ينظر الله شيئا هرگز لسر بضرر ونرسي الله تعالی ته د هیڅ شي ولو ما عذاب علیم ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کوي خلک چې کفر کړي انما چې بشکا نمنی لهم منگ مهلت ورکو دوی ته خیر لانفسهم چې دا ډېر بهتر دی د دوی د نفسونو دپاره داسې نه ده دا ګمان دې نه کوي انما نملی لهم بشک مهلت ورکو دوی ته لیزدادوا اسما دې دپاره چې زیات کړي دوی ګناه لره یا لکه چې عمر ډېري دروغ به هم ډېر وایي غیبت به هم ډېر کوي ګناهونه به هم ډېر کوي مسله زده کوي ښه یو کفر دی یو بد اعمال دی کافر ته الله تعالی دو سزاګانې ورکوي یو خو په وجه د کفر چې مؤمن نه دی که نه بل چې دا څومره بد اعمال کوي د دې به م الله سزا ورکوي زکات نه دی ورکړی روژې نه ده کړی حج نه دی کړی منځ نه دی کړی دروغ ویلی دي کنځای کړی دي زنا یې کړی د دې ټولو سزا الله پاک ورکوي د اعمالو جدا او د کفر جدا نو ګناه زیاته شوه که نه شوه زموږ علما وایي که یو کافر فقیري او بل کافر مالداری د کم به عذاب ډیری د مالدار کافر ولی دی غریب کافر خو د باندې زکات نشته نو د زکات د نه ورکولو عذاب هم پې نشته ذهن کې مو خبره کېناست د حج د نه کولو سزا هم پې نشته د جوماتونو د نه جوړولو سزا هم پې چې مالداره دی هغه کې خدا شوي هم شته مسلمان ته الله دوه شوینه ورکوي یو بدله کې ورته ایمان ورکوي مؤمن دی که نه نو د ایمان په بدل کې ورته جنت ورکوي او یو اعمال دی د اعمالو په بدل کې بیا جنت کې مرتبه او درجې ورکوي جنت ته داخلېدلو کې شرط ایمان دی او بیا په هغې کې مراتب او درجات هغه په اعتبار د عمل سره یې ښه که عمل دی ښه درجې به دې ډېرې او که عمل دی کمزور او درجې به دې کمي چې منځونه نه کوې تلاوت نه کوې ذکر نه کوې او هلته غټې ډېرې بنګلې غواړې نو صحیح کار نه کوې بنګلې خو په اعمالو دي که نه او چې اعمال کوې نو بنګلې به الله درکړي او چې ته مؤمن او ګناه نه کوې نو بس صحیح د جنت ته به لاړ شي پوهېږې جنت ته به لاړ شي وړوکې غوندې کور به دي پکې اوسېږه هغه دې هغه مونځ کړی ټکه پوکه بس یو کچه کور به درکړي او چې اعمال دې کړي او خواري دې ورسره کړي بس بیا مزید ښه بیا بنګلې دي مولوي صاحب او بیا باغچې دي او بیا دا دي او بیا دا دي
نو جنت چې دی که نه دا مولوي صاحب ځمکه ده ښه دې کې به چې دی ونې خپله کرئ او بنګلې به پکې خپله کرئ جوړوئ به ښه هلته صرف نمرې درکوي څه درکوي نمرې آبادي به خپله کوي مومن چې نو جنت به الله درکوي اوار اوس که ته وایې چې په دې کې به ونی سبحان الله به وایې که نه الحمدلله به وایې رسول الله مبارک نه وایي که دا کار دی وکړه یو بنگلا که دا کار دی وکړه بله بنگلا که دا کار دی وکړه بله بنگلا څوک چې سورة الفاتحه ووایي او سورة اخلاص سره 3 کرته ووایي او مړو ته دې وبخه پوهېږې هر چا ته چې دې وبخه یو مړي ته الله په جنت کې یو بنگله جوړی نو چې 10 مړو ته دې وبخه څو بنگلې شو 10 دی ویونکي ته 10 ورکوي ویونکي ته څو ورکوي یو حدیث کې راغلی دی چې څوک سورة الفاتحه یو کرته وایي الحمدلله او قل هو الله احد 10 کرته وایي او مړو ته وبخي نو الله تعالی یو مړي ته یو بنگله ورکوي څو مړي ته او چې د ټولو ادري خلکو ته دې وبخ نو یو ته بنگله ورکوي تا ته به څومره درکوي څومره چې مړي نو والکه چې په ادیره تېرېږئ که نه نو دعا ورته کوئ او سورة الفاتحه وایئ ښه او هغه وربخئ ښه طریقه درته زه وښیم ځان سره سټاک دی سټاک څنګه دی سټاک کینئ یو ځل الحمد ووایئ 10 کرته قل هو الله احد یو شو که نه بیا کینئ بیا دا ځان سره وساتئ بیا چې کله لاره کې زه یو هدیره کې مړی قبر راشي بس هلته به یو ور وبخي 10 کرت دې ویلی که نه ورته چې یا الله هغه اول کرت مې چې ویلی نو هغه دې مړي ته مه وبخ دې هدیرې ته بیا چې بل راځي 2 کرت مې ور وبخه هغه چې 3 راځي 3 کرت داسې سټاک ځان سره ساتئ دومره ډېرې بنګلې به مو شي جنت کې ښه او دا مړیم درته دعا کوي چې الله دې خوشحاله که طالب جانه تا خو موږ سم ماړه کړو که نه پوهېږې نو دا اسانه لارې دي ښه نو راځه نو الله فرمایي انما نملی لهم موږ دوی ته مهلت ورکوو لیزدادو اسما دې دپاره چې ګناه څه کي زیاته کي هارون الرشید مولوي صاحب یو ورځ روان و ښه او بیبي ورسره وه زبیده دا مخکیني خلک ډېر نیکان یو ولی او بزرګ یې ولیده د لیونو په شکل کې یو کتاب ځان ته واخلی ښه ابن جوزي صاحب لیکنی نوم یې دی مجنون العقلا عاقلانو کې چې کوم مجنونان دي بازار کې خرڅېږي دا هغه اولیاء بیان پکې دی چې په شکل د لیونو کې نو یو پکې دی بهلول دانا رحمه الله غزنی کې قبر دی ښه دا بهلول دانا په شکل د لیونو کې مازیګر کې د هارون الرشید صاحب او بیبي ورسره د چکر وای بهلول دانا لګیا دی مولوي صاحب او د شګو ډېرۍ کې د خاورو یو ډېری دی او په هغې کې لاس ورینه نه کي بیا یې وټپئ ماشومانو داسې کول که نه بیا به یې ته لاس راوویسته ډېرې کوټې جوړې کړې دي هارون الرشید ورته ووې بهلوله څه کوې یاره وی صاحب جنت کې بنګلې جوړو وی نو تا خو ډېر شی جوړې کړې که نه وی خرڅوم یې که څوک یې اخلي که نه وی دا یو بنگله په څو ده وی په 5 روپۍ 5 درهمه چې څوک راکړي بس یو به ورکړه د اولیاو بزرګانو عجبې خبرې اخلي هغه ورته وي نه بهلوله بنگلې چېرته جنت کې الله شګو کې دي لاسونه منډلي دي او جنت بنگلې دي دا ښځې چې د الله تعالی نه وډارې شي دوی کې کمال ډېري زبیدې ورته وی یاره
امیر المؤمنین یو بتیوالم ویل دا لیوانه د سیکه ویل نه یو تیالم ورکوش بهلوله یو زما شو ویراک روپۍ 5 روپۍ ورکړ بس لاړه بس ده ورانه کړه ورته وی دا خو دې ورانه کړه کنه ویل خرڅه مې کړه کنه سودا چې خرڅې بیا خو بزن سره نه ایساره د شپې هارون الرشید خوب ولید او خوب کې مولوی صاحب جنت ته لاړ یو بنگلې ولید ډېره زبردسته دی وی که دا بنگله د حافظ وي خو زه حافظ یم که دا د عادل بادشاه نو خو زه عادل بادشاه یم ور روان شه چوکیدار ولاړو لاس نه یې ونیو چېرته ځي وی دې بنگلې ته ځم ویل دا ستا نه ده ویلې ولې وی دا د چا ده وی دا د زبیدې ده وی دا په څه شي الله ورکړه وی بیګا مازدیګر د بهلول نه په 5 روپۍ اخیستې ده او بهلول کې خو ډېر کمال و چې راویښ شه که نه هغه وی ماموته بیا دې موته وی دې کې خو ډېر کمال دی بس اس را روان کو را منډه کړو بهلول لګیا دی بنگلې جوړای بهلول دا سکه ویلې بنگلې جوړوم کنه جنت کې وی دې دومره بنگلو باندې سکه وی خرڅو مې وی یوه بنگله په څو ده وی په 50,000 دیناره څو هغه وی دا کم پروګرام دی بیګا مازدیګر درهمو 5 او اوس ته درهم په دینار بدل کړه او 15 دی په 50,000 بدل کړه دا څومره ګران قیمت ورته وی امیر المؤمنین بیګا مازدیګر سودا د لیدلو نه مخکې وه او اوس چې دی د لیدلو نه بعد ده اوس خو دې بنګله ولیده که نه 50,000 دیناره به راکې نو در کوم به یاره ویل دا خو ډېره ګرانه شوه ویلې ځه نو مولوي صاحب دا په دې اعمالو بیا بنګلې میلاویږي ښه اوس مو ذهن کې خبره کېناسي تلاوت کوئ سبقونه وایي سبق نه ښه شی نشته ښه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روح مبارک په دې ډېر خوشحاله کېږي چې موږ او تاسو د دین خدمت وکړو ښه او د شریعت خدمت وکړو دا یو مسله چې د چا ته وکړه 7 کالو قبول شوي ثواب د عبادت ثواب الله درته عملنامه کې لیکي عابد چې دی عالم ته نشي رسېدلی ګوره اب یو مسله وکړي دی ګرځي خو هغه عالم چې باعمله یو د الله تعالی نه ډارېږي نو علم ډېر زبردست شی دی ښه دې کې خواریو کې یو خلکو ته ووایي نو داسې مرتبې به الله درکړي چې حیران بشي راځه ذهن کې مو خبره کېنسته انما نملی لهم بېشکه مهلت ورکوو موږ دوی لره لیزدادو اسما دې دپاره چې دوی زیات کړي ګناه لره ولهم عذاب مهین او د دوی دپاره عذاب سپکوونکی دی دې کې مې هم درته نقطه ویلې وه که یادېږي درته ما کان الله نه دی الله تعالی نه دی الله لیذر المؤمنین چې پریدي مؤمنان علی ما انتم علی په هغه حال چې یی تاسو په هغې باندې حتی تر دې پورې یعنی په حال د اختلاط بیکار او سم سره ګډوډ دي حتی تر دې پورې یمیز الخبیث من الطیب چې جدا کې پلید د پاک نه نو پلید د پاک نه پس جدا کې په امتحان کنا ان خلاصة الجوهر تظهر بالسبك وید الحق تصدع ردا شک مقامات مو وینه ده کی دي ها وما كان الله ندی الله تعالی لیطلعکم علی الغیب چې خبر در کی اطلاع در کی په غیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی یجتبی غرکی من رسله
د پیغمبرانو نه من هغه څوک یشاء چې چا لره یې خوښه شي نو فاطلعه علی حال المنافقین نو اطلاع ورکړي دې پیغمبر ته په حال د منافقانو. مولوي صاحب دلته یو مهمه مسله ده، ما سره ډېر خلک بیا لانجې هم کوي، خو زه زه به ورته یو دوه نقطې پکې ووایم، نور به پکې مخکې نه ځم. زمونږ او ستاسو نږدې ملګري هم بیا پې خفه کېږي. هغې ته مسله د علم الغیب وایي. علم الغیب د الله تعالی د علم نه غیر د بل چا په علم باندې اطلاق د علم الغیب جایز دی که نه او روا دی که نه؟ نو مولوي صاحب درې خبرې ځان سره یاد ساتئ، بیا به په خپله ځان له سوچ وکئ. یوه خبره دا ده مولوي صاحب چې علم الغیب د الله صفت دی که نه؟ نو علم الغیب د الله صفت نه دی، علم مصدر دی ښه، او د الله تعالی ذات دی. حمل د مصدر په ذات صحیح نه، مصدر خو صرف وصفی که نه، حمل د صرف وصف په ذات کلی. د الله صفت عالم الغیب دی، عالم الغیب والشهاده. که علم الغیب د الله تعالی صفت ګرځی نو تاویل بکې د مصدر مبنی للفاعل، مصدر دی که نه؟ علم په عالم بدلې نو بیا به صفت د الله تعالی کې. ذهن کې مو خبره کېناسي، علم مصدر نه دی، حمل د مصدر صحیح دی په ذات، د خپلو کتابونو لیکنې. نو چې ته چې علم الغیب د الله صفت دی نو مصدر به مبنی للفاعل کې، نو علم په معنا د عالم سره کې نو بیا به صحیح شي ښه، نو حمل به د ذات مع الوصف شي په ذات، نو بیا به صحیح دي. نو د الله تعالی صفت عالم الغیب دی. ٹھیک شو؟ دویم نمبر خبره د الله تعالی نه غیر د بل چا په علم باندې اطلاق د علم الغیب راغلی دی که نه؟ نو مولوي صاحب ما سره 55 تفسیره دي ښه، څو د نیر نشي، 55 تفسیره ما سره دي، او په کمپیوټر کې را سره 96 تفسیرونه دي. دې 96 مفسرینو ټولو اطلاق د علم الغیب د الله تعالی نه د بل چا په علم باندې کړی دی او ډک دي تی ښه. نو دی مفسرینو کړی دی. اوس موږ او تاسو که دې اطلاق ته شرک ووایو او کفر ورته ووایو او مسله وکړو او فتوه ورکړو، زموږ د فتوې لاندې به دا 96 مفسرین راشي، بلکې د 250 نه بره علما به زموږ په فتوه کافران شي. پته ولګوئ چې مسله مو صحیح نه ده. دا دومره مفسرین دا به د اسلام نه وباسو. نو داسې علم باندې به څه وکړې چې دومره لوی مفسرین او علما هغه ته کافر کې، نو بیا خو یې پیدا ونه کړ. ځان له خپله وګورئ ښه شته پکې. موږ او تاسو نه اوس وخت ډېره لیکنې اوس مې درته ټول ښوده. دا دوه خبرې شوې. دریم نمبر خبره، کم ملګري چې وایي چې اطلاق د علم الغیب د الله تعالی د علم نه په بل چا د بل چا په علم صحیح نه دی، صحیح نه دی، نو هغې متعلق دوه خبرې ذهن کې ساتئ. یوه خبره مولوي صاحب دا ده
چې د هغوی څومره دلایل دي هغه د حمل د مشتقي دي او څوک چې د اطلاق قائل دي د هغوی دلایل د حمل د مبدي دي یو د یعلم الغیب عالم الغیب عالم الغیب اعلم الغیب دي ته مشتقي وای کنه کتابونه خو ویني دي دا څومره دلایل چې د منع راغلي دي هغه د مشتقي دي ګوره او څومره دلایل چې د اثبات راغلي دا د مبدي دي علم مبدا ده او يعلم اعلم علما دا مشتقي ده نو تطبیق کې دی شي حمل د مشتقي په غیر الله بند ده دا څه نشي ویلی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په غیب پوهیږي دا غلطه خبره ده فلانه سړی عالم الغیب ده دا صحیح خبره نه ده دا ناروا ده او زمونږ په شریعت کې بنده ده دا حمل د مشتقي ده بخاری شریف کی بدر تراش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے من حدثک انہو یعلم الغیب فقد کذب چال چې درته دا ووی چې رسول الله مبارک یعلم الغیب نو د دروغ وی قرآن کریم کی بم در تراش ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء که زه په علم الغیب باندې پوهېدی په غیب باندې نو ما به ډېر خیر جمع کړی وی او تکلیف به راته نه وی رسېدل نو داسې به نه وایې چې پیغمبر په غیب پوهېږي مشتقي دی یعلم الغیب عالم الغیب اعلم الغیب علم الغیب دا الفاظ استعمالول د غیر الله د پاره صحیح نه دي صحیح کم یو دی د علم الغیب اطلاق چې راغلی دی موږ هم ورته جایز وایو د دومره علماو چې کړی علم مبدا ده د مشتقي حمل ولې صحیح نه دی یو خو د دې دلایلو په وجه باندې دویم نمبر دا دی چې دا مشتقي د الله تعالی په ذات کې استعمال دی عالم الغیب دا اللہ تعالیٰ په ذات کې چې کوم مشتقي استعمال لے التا الغیب کې الف لام استغراقی دے نو کته غیر الله تعالم الغیب ہوئے نو صحیح دستا به استغراق مراد نہیں وهم د استغراق خو ضرور شته کنه نو وهم نه بمزان ساتي کنه نو دا اللہ تعالیٰ نه غیر ببل چاہتا عالم الغیب نوائے دا سے بنوائے چې په غیب پوئیگی دا بندی خدا غیر اللہ پا علم اطلاق دا علم الغیب دا کتابونو کی راغلے تب دا سے وے چې دا غیر اللہ پا علم اطلاق دا علم الغیب ثابت تے خود دی باوجود دا چا پا علم چې اطلاق دا علم الغیب راغلیم دے دا دی سرا سرا اگا عالم الغیب نہ دے اپا غیبو نہ پوئیگی تب وے چې دا دی خبری سا مقصد دا چا کرے دا مولی سے مفتی محمود رحمہ اللہ فتاوی محمودیہ چوگو رہی کنا پاول جل کے دا زمان خبرے کرے دا فتاوی محمودیہ دقا خبرے کرے دا چې رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا علم اطلاق دا علم الغیب شتا خود دی باوجود باورتا عالم الغیب نوائی ځکه هغې نه خو منه راغلی ده کنه موږ او تاسو د اسلام او د دین تابع یو ښه څومره چې موږ او تاسو ته اجازه یې بس موږ هومره کار کولی شو کوم شي نه چې موږ بند یو هغې سره کار نه لرو کتابونو کې او مفسرینو
د غیر الله په علم اطلاق د علم الغیب کړی دی. نو اوس که موږ دې ته کفر او شرک ووایو زموږ د فتوی لاندې به دا بشماره مفسرین راشي. نو واله که داسې علم باندې به څه وکړي چې خلک کافر کړي؟ نو ځکه موږ وایو چې اطلاق صحیح دی، خو اسلام او دین موږ د دې نه منې کړي یو. غیر الله ته به عالم الغیب نه وایي. موږ یې صحیح ده به نه وایو، مشتقي نه موږ بند یو. نو حمل د مشتقي بند دی. او اوس که ته وایې چې مشتقي کې خو مبدا شته که نه، یعلم الغیب کې خو علم الغیب شته که نه. نو عجبه دا ده چې مبدي ته جایز وي او مشتقي ته ناروا وي. مولوي صاحب یو د یو شي مستقل اطلاق دی او بل د بل شي د طبع په وجه راځي. کله کله حکم بدلیږي. ما پکې 10 امثال پیدا کړي دي. بیا به رانه خبره اوږده شي. یو مثال به درته ووایم. قربانۍ کې مسله دا ده چې 2 کسان شریکېدی شي په غوا کې، میخه کې، اوښ کې. خو شرط دا دی چې د یو سړي حصه به د 2 نه کمه نه وي، پوره حصه به اخلي، حصه به نه نیمه. خو بله مسله وایي چې په قربانۍ کې 2 کسانو شرکت صحیح دی. نو چې 2 کسان شریک کې او 2 حصې دي، نو په منځ به نیمه یې که نه، څو رسېږي؟ هلته نیمه نه شوه، 3 نیمې شو، نو نیمه دې نه کړه. ګوره مستقله نیمه ناروا ده چې ته نیمه حصه په قربانۍ کې ونیسې. خو دلته چې دا نیمه په طبع د پوره حصې کې راغله، نو بیا روا ده. هغه د 3 نیمې دي، یو د نیمه کړه، پروا نه کوي، ځکه روغه ورسره شته که نه. داسې مې درته 10 امثال پیدا کړي دي. نو حمل د مشتقي مستقل دا جائز د اطلاق، خو چې کم په ضمن د حمل د مبدی مستقل دا جائز ده، خو چې کم مبدا په ضمن د مشتقي کې راځي هغه بند دی. ګوره هغې نه موږ شریعت بند کړي. نو د اسلام مسله دا ده چې غیر الله ته به عالم الغیب نه وایي. داسې به نه وایي چې په غیب پوهیږي، په غیب پوه شوی دی، زه په غیب پوهیږم. دا بند دي ښه، موږ هم ورته ناروا وایو. خو د غیر الله په علم اطلاق د علم الغیب دا ثابت دی که نه؟ او ثابت دی. علماو کړی دی، موږ دې ته کفر نشو ویلی. که مو ووي دا سونو علما به زموږ د فتوی لاندې راشي، بیا به سره څه کوې؟ ذهن کې مو خبره کېناسته. دا 2 خبرې شوې. 3 نمبر خبره، زمونږ ملګري چې اطلاق تم ناروا وایي او شرک ورته وایي، نو چې کوم ځای کې اطلاق راغلی نو هغې ته کوم جواب کوي؟ هغه جواب درته وایم. هغوی وایي دا لغوي علم الغیب دی. کوم علم دی؟ لغوي دی. لویو خلکو خبره کړې ده، زه خلکو نومونه درته نه یادوم. او زمونږ د سر تاجونه دي الحمدلله، موږ د ټولو قدر کوو. وی علم الغیب 2 قسمه دی، یو لغوي دی او بل اصطلاحي دی. دا کوم ځای کې چې اطلاق راغلی وی دا لغوي دی، او چې موږ یې منع کوو دا اصطلاحي دی. نو زما په خپله دی اول خو خبره دا ده چې مسله حل ده. بس صحیح ده چې چا اطلاق کړی دی، تاسو یې منئ چې اطلاق صحیح دی خو لغوي دی، بس ټیک ده. موږ صرف وایو چې دا علما د فتوی د کفر او د شرک نه وځي. نو چې تی په دې طریقه وباسې بس صحیح ده. ته دا اطلاق لغوي دی، بس ټیک شو. لکه اطلاق خو شته که نه،
خو ته وې چې د فتوی نه ځکه بچ کوم چې دا لغوي دی او د فتوی تعلق مې اصطلاحي سره دی صحیح ده بس دا هم ښه خبره ده خو په دې خبره کې زما یو خپله شک دی او وتی نه دی هغه دا دی چې د لغتو څومره کتابونه وګورئ نو معنا لغوي د مفرد دپاره ای د مرکب دپاره نه او علم الغیب مرکب دی دا مفرد نه دی مرکب اضافي دی که نه دی علم الغیب مرکب اضافي نه دی نو دغه ځای زما شک پاتې دی چې علم الغیب مرکب اضافي دی دې ته چې ته معنا لغوي ثابته په کار دا دی چې دا مفرد وی د لغتو کتابونه و ما سره یو 10 کتابونه یي خو په دې یو کتاب کې ما نه دي لیدلې چې د مرکب دپاره یې معنا لغوي ویلی څومره الفاظ چې ګورئ د مفرد دپاره معنا لغوي ده او د مرکب دپاره نه ده نو دې ځای کې زما هغه شک پاتې دی پوهېږي الله دې وکړي چې حل شي خو پیدا کړی مې نه دی او د علماو خبره نه کوم هغه د هغې د پښو ګرد ته موږ نشو رسېدل کړی د لوی خلک دي بس صحیح خو زموږ خپل شک دغه دی چې د لغتو کتابونه د مفردو دپاره معنا لغوي وایي د مرکب دپاره معنا لغوي تر اوسه پورې چا نه ده ویلې نو دا خبرې څومره حیثیت لري او دا خبره صحیح ده که غلطه نو خپله بیا ځان ته وګورئ کمو د مفرد د مرکب دپاره معنا لغوي پیدا کړه بیا خو خبره صحیح ده او ډېره قیمتي ده ګوره ځکه لوی مشکل مو سره حل شو خو که د مرکب دپاره معنا لغوي پیدا نه کړه نو بیا مو اشکال پاتې دی ذهن کې مو خبره کېنسته باقی دا خبره کول چې یو انباء الغیب ده اخبار الغیب ده اظهار الغیب ده اطلاع علی الغیب ده اطلاع علی الغیب یو انباء الغیب دوا اخبار الغیب درې اظهار الغیب څلور دا څلور الفاظ یو طرف تکا او علم الغیب بل طرف تکا وی دا چې څومره روایاتو کې د علم الغیب خبره راغله وی دا علم الغیب نه ده دا اخبار ده انباء ده او اظهار ده او اطلاع ده بیا خو موږ منو نه موږ وایو خبره خو دې دا اورېدلو ده خو یو پوښتنه کوو یاره او هغه دا ده چې اخبار دا خو سبب د علم دی شرح العقائد کې هم نه دي ویلي واسباب العلم ثلاثه د علم اسباب څو دي درې یو پکې خبر صادق دی که نه دی نو دا خو اسباب دي که نه سبب د علم دی بغیر د کم شی چې په خبر صادق باندې ثابت شي هغې ته علم وایي که نه وایي علم وایي واسباب العلم ثلاثه که نه دی مدرسو نه چې څوک فارغ شي هغه ته عالم وایي که نه وایي عالم ورته وایي دته استاذ خبر نه دی ورکړی هغه دی بعد الاخبار سړي ته عالم وایي شیخ الحدیث ورته وایي حبر هذه الامه ورته وایي غزالی دوران ورته وایي فرید العصر ورته وایي او په اخبار حاصل دی بیا خو دنیا کې د سره مولا نشته عالم نشته دا نور شیونه انباء و اطلاع و اخبار دا اسباب د علم دی علم په دې حاصلیږي نو اخبار نه پس چې کم شی حاصل شي کمه پوهه هغې ته خو علم وایي که نه نو څنګه په منځ کې فرق کې چې دا علم نه دی او دا اخبار او انباء دا ما درته خپل هغه معلومات وي ښه نور تاسو پکې پابند نه یئ
تاسو خپلم کتاب وګورئ، زما دا خبرې ځان سره نوٹ کړئ او بیا وګورئ چې صحیح دي که غلطي دي. که غلطي وي مې منئ، که صحیح وي نوره مطالعه پکې وکړئ. پوهېږې؟ دې دپاره مې درته وي چې موږ او تاسو نه بېادبي ونه شي. ښه، د انبیاو متعلق، د اولیاو بزرګانو متعلق، د دې علماو مجتهدینو مفسرینو متعلق دنیا و آخرت به مو خراب شي. نو علم کې احتیاط پکار دی. موږ او تاسو هم په امتحان کې یو. پکار دا دی چې داسې مسله زده کړو چې زموږ د فتوی لاندې نور علما را نشي او هغوی ته کافر ونه وایو. نو مسله کې ښه خواري او بیا چې دماغ هم پې کار نه کوو بیا ودرېږئ، بیا توقف پکار وي. ښه، او چې دماغ مو کار وکړو خو صحیح ده. بس ما د طرفینو دلایل لیدلي دي. ښه، دقه خلاصه ده دا چې څه مې درته ووایي، دې باندې سړي ته مسله حل کېږي. پوهېږې؟ نو موږ دا نه وایو چې انبیا اولیاء بزرگان په غیب پوهېږي، دا نه وایو، دې نه بند یو. عالم الغیب ورته نه وایو. څومره چې کتاب کې راغلی دی بس مغومره وایو. کتاب کې اطلاق راغلی، موږ هم د اطلاق قایل یو. څوک وایي دا لغوي دی، موږ وایو صحیح دی چې بس لغوي دی، بس صحیح ده. که لغوي اطلاق ورته ووایم صحیح ده. ته ورته لغوي وایې که نه؟ زه ورته لغوي نه وایم، ځکه چې ما د مرکب دپاره معنا لغوي نه ده پیدا کړې، او چې کله مې پیدا کړ بیا ورته وایم. د دې علماو په باره کې څه وایم چې چا ویلي دا اطلاق لغوي دی؟ هېڅ نه وایم. زموږ د سر تاجونه دي، د هغوی د پښو ګرد ته هم نشو رسېدلی. زموږ بزرګان دي او نیکان خلک دي. نه، د هغوی بېادبي موږ نه کوو. هغوی به مسله لیدلي بس صحیح ده. راځه ولكن الله فآمنوا بالله ورسوله، یقین کوي په الله تعالی او د الله په پیغمبر. وإن تؤمنوا که یقین مو کو وتتقوا ځان مو ساته د بدو کارونو نه فلکم اجر عظیم، ستاسو دپاره اجر لوی دی. ولا يحسبن الذين ګمان دې نه کوي خلق یبخلون چې بخل کوي. ابن جوزی سے کتاب لیکلی ځان ته واخلئ. ښه، کتاب البخلاء، بخیلانو قصې دي پکې، د تفریح دپاره ډېر ښه کتاب دی، هغه وګورئ. موږ ته به استادان وي یو کنجوس دی، یو مکی چوس دی. موږ ته به استادان وي یو کنجوس دی، یو مکی چوس دی. کنجوس هغې چا ته وایي چې چاله څه نه ورکوي، او مکی چوس هغې ته وایي چې په غوړیو کې مچ وغورځېږي که نه، هغه هم بیا وچوپي چې دې پسې غوړي لاړه. بخیلانو قصې چې واوره ډېر عجبې دي. راځه، یو سړي ته چا ووایي من اشجع الناس، دنیا کې بادر څوک دی؟ ورته وایي هغه څوک بادر دی چې میلمه راشي او ستا کور کې خوراک کوي، او دا خوراک کې د خولې دا چپاره اوري او زړه نه چودېږي. میلمه چې خوراک کوي نو خولې نه یې غږ راوځي که نه، او زړه نه چودېږي، دا دنیا کې لوی بهادر دی. راځه، بخل بیکاره شی دی. ولا يحسبن الذين ګمان دې نه کوي خلک یبخلون چې بخل کوي بما آتاهم الله من فضله، پاغه مال باندې چې ورکړی د الله تعالی دوی ته د خپل فضل نه. هو خیر اللهم، چې دا بخل به د دوی دپاره ډېر بهتر وي. الله وینا بل هو شر اللهم، بلکې دا د دوی دپاره بد شر دی. سیطوقون ما بخلوا یوم القیامه، نظر دی نظر دی چې په غاړه کې به واچولی شي، امیل بکړی شي. ما هغه مالونه بخلو به چې بخل کړی دی په هغې باندې یوم القیامه، په ورځ د قیامت باندې. دې نه به الله یو مار جوړ کړي
مار بنری که خزا نر بئی گنجے بئی مولی سے دو خالون بے پسر بانی داولی دا مار زکدی کی زہر ڈیری کنا علامہ قاری سے بوئی مال نبدا سے جوڑ ش دیکھ زہر ڈیری دا سے مار بتی جوڑ شو دا دا پغاڑا کے بیواش وللہ میراث السماوات والارض دا اللہ تعالیٰ دا پارا میراث دا اسمانونو دزمکو دے مخلوق بطری نٹول لالش اللہ تا پاتش واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاغبانی چتا سو عمل کوئی خبر والا دے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر دا سورت آل عمران ننسم رکو ربط دا ما قبل سردار مخ کے رکو کے او دی رکو کے بیان دا شکایت شو او خبائس دا معاندین موضوع دی رکو بیان دا وعدی دا ماتوالی خلاصہ دی رکو تذکیر بما بعد الموت نتائج دا صبر بقا دا آخرت عدم ثبات دا دنیا دا اللہ تعالی امتحان حصر المالکیتی فیہ تعالی دا اللہ تعالی دا مالکیت حصر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر مولوی سے کلچ ہدایت نازل شو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے چی اللہ تعالیٰ سر قرض حسن کی دیوے کافرانو وی چی اللہ منگ نا قرض غانی نخو فقیر دے کنا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء معلومی کی دا چی اللہ فقیر دے ومن غنیانی ولو کان غنیا مستقرضا کہ اللہ غنی وے نو منگ نبی قرض نو غختو نو دا آیاتون نازل شو یو روایت کے دا دی چھے یو منافق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی وی اللہ فقیر دے منگ نا قرض غوان اخو نران خلقو یا رچ یو سکیو وو کنا یہ خلین وین روانش فی اگا پجڑا بانی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ترا ویزا ابو بکر صدیق سے بو حل وی ولی ہوا ویاسی ہوا حل ابو بکر صدیق سے چراغ ولی دی ہوا وی قربان دوی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اگا وی واللہ کما ویلی دا دروغ وائیں آیت راغے اللہ وی ویلی دی ما واوری دو لقد سمع اللہ قول الذین بے شک واوری دا اللہ تعالی ویناد خلقو قالو چویل بدوی ان اللہ فقیر یقیناً اللہ فقیر دے ونان واغنیا او من غنیانیو چلا منگ نا قرض غواری سنکتو ما قالو سن زائد دے نکتو ما قالو منگا لکو اغا چی دوی کم وینا اکڑوے وقتلهم الانبیاء او لکو منگ وجل دا دوی انبیاء لرا بغیر حق بغیر دا حقنا دا دوی پا اعتقاد کے ہم ونقول منگ بدوی توائی ذوقو سکی عذاب الحریق عذاب سوزو ان کے حریق فعیل بمعنی الفاعل ذالک اللہ فرمائی دا بما قدمت ایدیکم دا پا ثواب داغیو چی پا خوامو لے گلیو لاسون استاسو مانا نفسون استاسو داغ اعمالو وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لے سندے بے ظلہ میل العبید ظلم کا ان کے دا پارا دا بندگانو الذین اللہ فرمائی دا منافقان اغا خلق دی قالو چویل بدی ان اللہ عہد الینا اللہ تعالیٰ منگ سر وعدہ کرے دا اللہ نؤمن لرسول چمنگ با یقین نکو دیو پیغمبر حتی تردی پوریاتیانا چراوڑی منگ تبی قربان تاکلو النار پا یو قربانی سر چی اخریا غیل رور مخی کار
پروګرام داو چې چا به قرباني وکړه که نه قبوله به شو اسمان نه به اور راته هغه به یې سوځوله قل ورته ووایه زما پیغمبره قد جاءکم رسول من قبلی په تحقیق سره راغلي وو پیغمبران ډېر پیغمبران تنوین للتکثیر مخکې زمانه بالبینات په هغه ښکاره معجزاتو وبالذي او په هغه معجزې هم قلتم چې تاسو وایئ چې قرباني ده نو فلم قتلتموهم ولې مو وجل دوی لره ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني په دې مسله کې چې هغه رسول به منئ چې قرباني په اور کې وسوځئ نو دوی خدا کار کو کنه ولې مو وجه فإن کذبوک که دوی نسبت د دروغو تا ته وکړو ای زما پیغمبره نو مه خفه کېږه فقد کذب رسل من قبلک په تحقیق سره نسبت د دروغ کړو ډېرو پیغمبرانو ته مخکې له تا نه جاءو بالبینات چې دوی راتګ کړی په ښکاره معجزاتو والزبر او په صحیفو د شرعي احکامو والکتاب المنیر او په کتاب روښانه باندې بیانونکي د حلال او د حرام کل نفس ذائقة الموت هر نفس سکونکی د مرګ دی دی ولی وی سکی ولی وی ځکه مرګ چې دی مولوي صاحب دا آنی او دفعي دی د نیر نشي مرګ چې دی یکدم راځي او بیا ځي آنی او دفعي دی او خوراک باندې خو وخت لګیږي که نه چې یو شی خورې که نه ابه مولوي صاحب خوله کې واچوي اول به کپله جوړه کې بیا به یې خوله کې واچوي بیا پې غاښونه را ټیټ کې نو جووې به او جووې به چې سمې وجوې که نه نو بیا به یې تیر کې نو وخت لګیږي که نه لګیږي لګیږي او مرګ خو یک دم او بیا ځي یک دم او بیا ځي نو ځکه چې دی دې ته سکه د مرګ وي وانما توفون او بېشکه پوره پوره بدر کولی شي تاسو ته اجورکم ثوابونه د عملونه ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ثوابونه هم پوره پوره وي ځکه چې څوک مړه کېږي هغه ته متوفا وایي که نه څوک چې مړه کېږي هغه ته څه وایي متوفا یعنې ده ته به اوس پوره پوره ثوابونه ورکول کېږي او مرګ ته وفات وایي څه ورته وایي وفات پوروالي ته وایي فمن زحزح عن النار او قیامت ته قیامت ولې وایي درځي یاره که دا مو ووایي نو بیا صحیح ده قیامت ته قیامت ولې وایي والکه قیامت د قیام نه دی که نه او قیام مولوي صاحب درېدلو ته وایي قیام چا ته وایي قیامت په ورځ به ټول خلک ولاړي څه به وي داسې ونه وایي چې هلته بشتري او بالښتونه به یو خوب به کوو او بیا به وایي زه چې زمونږ کله نمبر راغی نو بیا به ورته درېږو نه هلته به ټول خلک ولاړي مولوي صاحب هلته داسې نه چې بس خوبونه به کوو او بیا چې کله مو نمبر راغی نو ټلیفون به کوي چې د دې بلاک نمبر دی دا خبرې مبرې نشته پکې ټول خلک به مولوي صاحب ولاړي که نه ځکه ورته قیامت وایي د نیر نشي ګوره او قیامت ته ساعت هم وایي ساعت ورته ولې وایي دا ځکه چې دنیا کې که چا 1000 کاله عمر تیر کړی پوهېږي او 2000 کاله مخکیني خلکو عمرونه ډېر نو د قیامت په ورځ باندې به ورته دا ټول عمر یو ساعت ښکاري ما لبسو غیر ساعت دی به وایي چې دنیا کې مو بغیر د یو ساعت نه وخت نه دی تیر کړی نو ساعت ورته ځکه وایي چې ټوله زندگی به ورته یو ساعت ښکاري که نه ځکه ورته ساعت اوس خو پوهېږئ که نه او حشر هم ورته وایي منې حشر ورته ولې وایي حشر جمع کېدلو ته وایي که نه او قیامت میدان کې به ټول خلک را جمع وي که نه
دا خبر نشته چې دی به پټ شي او دا بل به پټ شي او به تختی یاره صاحب نن مې کار دی او سبا به راشم او نن مې دوکان پاتې دی او کور دا خبرې مبرې نشته ټول بل ته را جمع یې ښه الله دې را باندې اسانه اوس خو به دنه نه هېرېږي که نه قیامت دنه هېر نه شي ښه فمن زحزح عن النار څوک چې لرې کړی شو د اور نه څوک چې لرې کړی شو د لرې نه څوک چې لرې کړی شو د اور نه وادخل الجنة فقد فاز داخل کړی شو جنت ته نو دی کامیاب شو مراد پیدا ګوره زحزح عن النار مخکې کو ادخل الجنة رستو کو ځکه چې دفع د مضرې مقدمه یې که نه په جلب المنفعت باندې که نه زحزح عن النار دا دفع د مضرې ده ادخل الجنة دا جلب المنفعت فقط فاز وما الحیات الدنیا نه دی ژوند دنیوي ژوند د دنیا و نه وایې ګوره څنګه به وایې موصوب صفت دی ښه مرکب اضافي نه دی ګوره ژوند دنیوي وایا الا متاع الغرور مگر نفدا د غلیدلو د دوکه کېدلو او هغه دا د چې نفع لږه ده او فنای زر ده لږه نفع ده او فنای زر ختمیږي بل کار پکې دا دی مولوي صاحب دنیا ځکه متاع الغرور ده د چا دپاره لمن اختار الحیات الدنیا علی الاخره څوک چې د دنیا ژوند په آخرت غوره کوي هغه دپاره متاع الغرور دی او ما ته ګورئ ومن اختار الاخرة علی الدنیا او څوک چې آخرت په دنیا غوره کوي هغه دپاره کم متاع دی نو مې درځي هغه دپاره متاع البلاغ دی دنه هېر نشي ګوره هغه دپاره څه نوم دی بیا متاع البلاغ دا دنیا بیا متاع د رسېدلو د جنت ته که نه او آخرت ته نو څوک چې دنیا غوره کوي په آخرت هغه دپاره متاع الغرور او څوک چې آخرت غوره کوي په دنیا هغې ته بیا څه نوملي متاع البلاغ لتبلون فی اموالکم قسم دے اللہ فرمائی خامخا پا تاقیب سرا لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف خامخا پا تاقیب سرا ازمائخ بکولیشی فی اموالکم پا مالون استاسو کی پا زکاة سرا اللہ بدرنا زکاة غوانی او تبے نور کے وانفسکم پا نفسون استاسو کی پا جہاد سرا ولا تسمعن خام خام اوری با من الذین اوتوا الكتاب داغ خلقنا چور کرشو غیت کتاب من قبلکم مخلتا سنا ومن الذین اشرکو او اوری بے داغ خلقنا چی شرک کڑے س خبری س شیبتی اوری اذن بدوینا کثیرن ڈیرا خبری بدر پسی کئی او داد او داد او داد وَإِن تَصْبِرُوا كَصَبْرٍ مُوكَ وَتَتَّقُوا ځان مو ساته د بدو کارونو نه فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بېشکه هر واحد د صبر او د تقوا نه د همت د کارونو نه دی عزم الامور د همت د کارونو نه دی دا در چا کار نه دی چې چا کې همت نه که نه زبردست قصد پکې نه اراده فولادی اراده والا نه نو دا کار نشي کولی دیو جن مولوی صاحب زبیا به درته وایذ یاد کا واخذ الله میثاق الذین چواغست الله تعالی میثاق الذین کلک وعده دا خلقنا اوتوا الكتاب چور کړه شو هغه ته کتاب دا وعده چرته وا جبل تور کې وا یا په تورات کې وا لا تبیننه للناس خامخا بد احکام بیانوي خلقو ته ولا تکتمونه نب پټوي دي احکام ولرا فنبذوه
اول جرم دا وکړه وی غرزو دا احکام وراء ظهورهم اخوا د شاګانونا واشترو بی ثمنا قلیلا. دویم دا چې ویغست په دې سره دنیا لگا فبئس ما یشترون ډیر بد دی هغه چې دوی واغسته. لا تحسبن الذین گمان مکوه په خلکو یفرحون چې دوی خوشحاله کیږي بما اتو هغه کار چې کړی دی دوی کم کارونه چې کوي او په دې خوشحاله دي. کم کار یې کړی؟ اضلال العوام، عوام خلق گمراه کړي دي او غلط کړي دي. ويحبون او خوښه ګڼي دوی ان یحمدو چې د دوی د صفت وکړی شي بما پاغ سره لم یفعلو چې نه دی کړی چې هغه تمسک بالحق دی. خلکو ته خو بزرگان ښکاري یا عالم دی دا بزرگ دی دا به صحیح خبره راته کوي او یاره صاحب ته ډېر نیک سړی او داد او منځ کې هغه شی پکې نه. فلا تحسبنهم ګمان مه کوه ته په دوی باندې ای اورېدونکیا بمفازة من العذاب په خلاصېدلو په هغه ځای د خلاصېدلو د عذاب نه دوی خلاصېدی نشي. ښه ولهم عذاب علیم او د دوی د پاره عذاب درد رسون کې ده. دې ته وایي مولوي صاحب تنازع د فعلینو. لا تحسبن الذین یو لا تحسبنهم دعا جګړې سش کې ده بمفازتن کې ده کنه دې ته تنازع د فعلینو وایي. ولله خاص الله لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ده والارض د ځمکو ده والله على كل شيء قدیر. ان فی خلق السماوات دا د سورۃ آل عمران شلم رکو شروع کی. د دې رکو رب د ما قبل سره دا ده مخکې رکو کې او دې رکو کې اثبات د توحید او د صداقت. موضوع د دې رکو صداقت د قرآن کریم په دلایل نقلیه او بیان د اوصافو د اولو الالباب او د دوی د دعاګانو بیان. خلاصه د دې رکو بیان د بقا د آخرت، عدم ثبات د دنیا او بیان د احکام ضروریو، بیان د اوصافو د منصفین او د اهل کتاب دا غوی د نتایج بیان او تذکیر بما بعد الموت، بیان د شفقت الہی. ان فی خلق السماوات پداقی سر پا پیدایش دا اسمانونو کی والارض د ازمکو کی واختلاف اللیل پا بدریدلو د شپے کی والنار دا ورس کی چوکدی گی او لنڈی گی لآیات دلائل واضح دی اولی الالباب دا پار دا خاوندانو دا عقلونو. اولی الالباب سوک دی تیاری چی جوڑائی نا، اولو الالباب چاہتا ہوئی بنگلی جوڑائی نا، اٹمبا بھی جوڑ کرے نا، چاہتا ہوئی الذین اللہ فرمائی اولو الالباب اگا خلق دی یذکرون اللہ چا اللہ یادائی قیاماً پا حالت دولاڑ کی وقعودن و پناستا کی وعلا جنوبہم پپرتو کی چملاستی کنا اور وخرب یادائی. دیٹولی دنیا خو مالک اگا دے کنا وَيَتَفَكَّرُونَ و بیا فکر کہیں فی خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو دزمکو کی یو سات فکر کول دا دا یو شپے دا قیام نافضل لے. ذکر فکر حاکم دے پٹول بدن کنا رازا او سوائی ربنا دیوے رب زمان ما خلقتا حازا باطلا ندی پیدا کری تا دا کائنات باطل بے حکمتا سبحانکا منگ پاکی بیان استا پاکی بیان اولو سرا دا باطل او دا عبسنا فقنا عذاب النار اسات منگ دا عذاب دا ورنا ربنا یا رب زمانگا انکا بے شکت چے من اغسو تدخل النارا چے داخل کی اور لرا فقد اخزیتا ہو یقیناً تاسپک کاغی لرا رسوا دیکھو وما للظالمین نشتے پار ظالمانو من انصار حس مددگاران
دا عذاب په دفع کې ربنا یا رب زمونږ اننا بشک مونږه سمعنا منادیا مونږ واورېدو د یو غاږ کوونکي نه چې قرآن دی یا محمد صلی الله علیه وسلم دی نو که قرآن والی نو مجازن به منادی شي او که محمد صلی الله علیه وسلم والی نو حقیقتا بشي ینادی غاږ کول الایمان د پار د ایمان غاږ داسې و ان آمنو بربکم چې یقینو کوي په خپل رب فآمنا یا الله موږ یقینو کو پر خپل ربنا رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا پرده واچې موږ لرا الله اکبر په ګناهونو زمونږ وکفر عنا سیئاتنا اورېجې زمونږ نه غټ ګناهونه زمونږ هغه رانه لرې کړي وتوفنا مع الابرار او وفات کې موږ سره د نیکانو کله چې د دنیا نه ځو چې نیکانو سره یو ښه دا ډېره لویه خبره ده ښه رستو راځي ښه الله فرمایي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین الله فرمایي تاسو مال خرج کوي مخکې د دینه چې داسې ورځ در باندې راشي بیا به دعا کوي چې خدای ما ته 15 منټه عمر راکړه څه پکې کوي 2 کاره پکې کوم یو صدقه پکې ورکوم دویم د نیکانو سره کېنم پته ولګېدله چې صدقه دا بهترین عمل دی او د نیکانو مجلس دا یو بهترین نعمت دی ها ربنا یا رب زمونږه واتنا راکې مونږ ته ما غوعتنا چې تا مونږ سره وعده کړې علی رسولک په شبه د رسولانو خپلو ولا تخزنا مرسوا کې مونږ لرا یوم القیامت پر ورځ د قیامت انک بشکت لا تخلف الميعاد مخالفت نه کې د وعده فاستجاب لهم ربهم پس قبولی کړي وا دوی لره رب د دوی دعاګانې ورته قبولی کړي ورته وی فرمایل انی بشک د چیم اے بندگانو لا اودیو نزایکم عمل عامل منکم عمل دا عمل کون کی لتا سنا من ذکرن و انثى کنر عمل کئی که خزے کئی که کامل عمل والائی که ناقصی بعضکم من بعض بعض استاسو جز دے دا بعضنا فالذین او ما ته په مکافاتو کې ټول یو یای دا خبره نشته چې سړی ته ډېر اجر ورکوم او ښځو ته لږ نه ټولو ته یو شان ورکوم فالذین خلق هاجروا چې هجرت یې کړی د دین دپاره او اخرجوا من دیارهم او ویستلی شوي دي د خپلو کورونو نه کورونه ویستلی شوي دي د الله په لاره کې وعودو فی سبیلي تکلیف ورکړی شوی دی زما په لاره کې وقاتلوا جنگ کړی د کفارو سره وقتلوا شهیدان شوي دي لو کفرن عنهم نو خامخابا لرکم اوبرجوم دوینا سیئاتهم گناهونه د دوی ولو ادخلنهم او خامخابا داخل سره داخل بکم دوی لرا جنات باغونو تا تجری چ روان بای من تحت الانهار لاندې د ماڼیو د بنگلو دا او د ونو دا غین نهرونه ثوابا من عند الله لأثيبنهم ثوابا من عند الله ليصيبنهم دیتا بدل ورکولې شي په بدلې ورکولو سره د الله د طرفنا والله تعالی عنده دی الله سره حسن ثواب ډېر نیک جزا او بدل ده لا یغرنک تیر دې نه باسي تعالی را تقلب الذین طللات دخل کو کفرو چې کفر کړي فل بلاد په خارونو کې متاع قلیل الله فرمای هو متاع قلیل دا فائدہ لگا دا ثم مأواهم جهنم بیا زید دوی جهنم دے و بیس المهاد اور ډیر بد دے زید او سیدل دوی دا دوزخ لیکن الذين اتقوا لیکن خلق چیزان ساتل ډار شوی دی یریدلی دی ربهم د خپل ربنا ډاریږي لهم د دوی د پارا جنات باغون بای تجری چروان بای من تحت الانهار لاندې د ماڼیو او د ونو د دوی نه نهرونه خالدین فیها پدا سے حال کې چې همیشه به دوی په دې کې نزلا من عند الله
په داسې حال کې چې دغه جنتونه دا به ځای د میلمستیا وي د الله د طرف نه. جنت ته میلمستیا وویلې شوه. ولې؟ د دوه وجو نه ښه. یو د دې وجه نه مولوي صاحب چې میلمستیا کې خوراک مقصد نه وي. ښه څه مقصد وي؟ د خپل دوست ملاقات. الله فرمایي دا میلمستیا ده، زه به درته دیدار در کوم کنه، هغه مقصودی دی. دویم نمبر جنت ته میلمستیا وویلی شوه. ولې؟ ځکه میلمستیا کې خلک خواري کوي. ښه زمونږ استاد پښتانه وایي څه چې تیاري هغه د یاري. دا صحیح نه ده چې میلمه دې راغی څه ټکه پوکه به کوې، ښه خواري به کوې. میلمستیا تکلف ته وایي. الله وایي دا کم جنت چې ما درته تیار کړی، څه چې د یار هغه څه چې تیار هغه د یار معامله نه ده، دې سره مې خواري کړې ده. ګوره والکه چې مونږ او تاسو میلمه سره خواري وکړو نو ښه طعام نه وي، او چې الله تعالی مونږ او تاسو سره په جنت کې خواري کړې ده نو ته ووایه چې څومره ښایسته میلمستیا به وي. الله وایي خواري مې ورسره کړې ده، ځکه ورته میلمستیا وویلی شو. ذهن کې مو خبره کېناست. نزلا من عند الله وما عند الله، هغه چې د الله سره دی خیر للابرار، ډېر بهتر دی د پاره د نیکانو. وان من اهل الكتاب، بېشکه بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک دي یؤمن بالله چې یقین په الله کوي، وما انزل الیکم، او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تاسو ته، وما انزل الیهم، او هغه چې نازل کړی شوی دی دوی ته، خاشعین لله، په داسې حال کې چې عاجزي کوونکي دي الله لره. لا یشترون بآیات الله، ناخلی د الله په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا، دنیا لگا. اولئک دا خلق لهم اجرهم، د دوی دپاره اجر د دوی دی دوه کرتا عند ربهم، پنځ د رب د دوی باندې. ان الله بېشک الله تعالی سریع الحساب، حساب کوونکی دی ډېر زر، یعنی ډېر زر حساب اخلي. یا ایها الذین آمنوا خلقو چې یقین او تصدیق مو کړی، اصبروا صبر وکئ، وصابروا او وصابروا محکم اوسېږئ، ټینګ اوسېږئ په صبر کې. ورابطوا او محکم اوسېږئ په اسلامی سرحداتو کې. واتقوا الله، وډار شئ د الله تعالی نه په ټولو احکامو کې. لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو مراد ته ورسېږئ او د دوزخ نه نجات ومومئ. ذهن کې مو خبره کېناست. راځه یو بل تفسیر هم درته کوم. یا ایها الذین آمنوا، او مناظرینو، کله مو چې مناظره وه د چا سره نو درې څلورو خبرو ته به فکر کوئ. اول نمبر دریو خبرو ته اصبروا، صبر وکئ په تفکر کې. کله چې دلیل وی نو فکر کوه، هر څه د خولې نه مه روباسه، خو صبر وکړه، تفکر وکړه، بیا دلیل وایه. دویم نمبر وصابروا، ټینګ اوسېږئ په دې صبر باندې په مناظره کې. جنګونه منګونه ونه کوئ، کنځل یو بل ته نه کوئ، کنځا چې یو بل ته کې بیا کله مناظره ده. دریم ورابطو، محکم اوسېږئ، محکم کوي خپل مدلولات په دلایلو باندې، دلایلو باندې ځان ښه مضبوط کوئ، دلایل وایئ. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه په ټولو احکامو کې. د مناظر نیت به د الله تعالی نه ډاري او اخلاص به. لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو مراد ته ورسېږئ. نو چې مناظر فکر کوئ او مولوي صاحب مناظره کې صبر کوئ او د خپل مدلولاتو دپاره دلایل وایي،
بس بے گٹی کا نا قرآن کریم چی دے زیر ہے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء دا سورت نازل لے پست سورة الممتحنین پہ اعتبار دا نزول سرا 92 نمبر سورت تھے پدی سورت کے 3000 اور 245 دا کلمات دی دیکھ شپاڑ زرا یو زر او شپک سوا او دری پکی دا حروف دی نا شپاڑ زر او دری پکی حروف دی او دری زر او سوا 45 کلمات پکی دی دا دی صورت ربط دا ما قبل سرسدے ربط دا ما قبل سردار ہے چه مخ کی صورت کے بیان دا تقواوش او بیان دا احکام و ضروریاں دلتا ہم بیان دا تقوا کی او بیان دا احکام و ضروریاں دا غی بیان پکی کی موضوع دا دی صورت بیان دا احکام و ضروریاں او اصلاح دا عربو پا ضمن دا علم المخاصمت کے خلاصہ دا دی صورت بیان دا احکام و دا رعیت او بیا بیان دا احکام و دا سلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم زین لگ او 10 وہ کم زن تاسم لگ دم ہوگی بیا سٹاپ نکی کا نا انوار تکینی چکر مکر ہوئی اللہ بخیر